بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. خوږو دوستانو، د نن موږ د یو پروګرام آغاز کوو چې د هغې نوم به وي نبوي لار. په دې کې به موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو حدیثو مبارکو کې مونږ ته څه پیغامات راکړي، مونږ ته د څه حکم راکړی او مونږ یې د څه نه منع کړیو، او هغه زمونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر خبره زمونږ د معاشرې د اصلاح لپاره هغه ضروری ده او هغه بالکل صحیح ده او ثابته ده او په هغه کې هیڅ شک نشته. موږ به بحث په دې کې کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته څه فرمایلي دي، د څه کار یې موږ ته د کولو حکم فرمایلی دی او د کم کار نه چې نو هغه مونږه منع کړي. زموږ د نن اولنی پیغام چې دی هغه په اوبو کې ولاړو اوبو کې د وړو بولو نه کول دي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. حضرت ابو هريرة رضي الله عنه هغه نقل کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو واړه بول مکوئ، یو کس تاسو کې یو کس واړه بول نه کوي په اوبو کې، په ولاړو اوبو کې، په هغه اوبو کې چې هغه نزي، ځکه چې بیا په دې کې تاسو غسل کوئ نو دا اوبه بیا چې دی نو هغه ګنده کېږي. بل حدیث مبارک کې عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. هذا جابر رضي الله عنه روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د دې خبرې نه منع فرمایله چې کمزې اوبه ولاړي هغې کې تاسو چې دی نو واړه بول مکوئ. نننی سبق زموږ دا شو چې په ولاړو اوبو کې به واړه بول نه کوو.